علیکم باندې کوي یا تذرون علیکم باندې کوي تاسو ته اذا رجعتم الیهم شکل تاسو را واپس شي دیتا شکل را واپس ورته وای باندې مکوئ موږ نه منو تاسو خبره لن نؤمن لكم بالکل موږ یقین نکو پتا سو خبره نه منو تاسو قد نبأنا الله من اخباركم یقیني موږ خبر کړو الله د حالات تاسو نه موږ ته ټول خبره الله کړې دي بس سوای ما ځکه صحیح ده کنه ما تريد رحم الله په دې ځای لیکلي دي چې دا یو سړی باندې کې بل په پوي ډیر بدکاری صحیح ده کنه هغه اوسې سړی دروغ وای او لکه سره طالب ځان گیم جوړ کړی دی چې زماجی او نیاوا الله وفات کړی او زمو امتحان ټیم هم راغی او نیا مې وفات شو تاسو خو خېزول جنازې له ورشم دوه ورځې بیا خامخا غم نه جی لګم نیا مې وجي او د دقه ټیم کې تا ته د پلار ټلیفون کړی چې ورېس نشته د دنیا په خوا مړه او سشتنه او لکه چې ټلیفون وکړ چې زه درځم او زه به ته د نیا باندې کوم خو که تاسو ته ټلیفون وکړو چې تاسو بیا لکه دغه او پلار یې درته ټوله لوي وردا طالب ته لګیا د ډایلاګ جوړی یا ته خان دی چې دا شیخ ما ته مخکې نه پته لګېدلې ده لکه اوس دا پیغمبر علیه السلام ته دی باندې کولې او نبي علیه السلام ته الله ټوللو ویلو ټوللې ورته ویلو اذا رجعتم الیهم چې طالبانو دا خیال چې د مولان د پرېختیر د برن را غورځېدلې دې زموږ د ګوتو پته نشته حالانکه دا ګوتې خټول دی په طالبې کې کړي انو اوس تکای رستا به د یارامیتوب بده پوېږي نه ولې بده پوېږي خبر پوېږي د اوس دغه دی وجنه چې ته د سکول نه راولې استادان طالبان استاد کې د طالبانو تربیت کولې نشي کولای یا دغه چې په مدینه یونیورسيټي کې سبق ویل لري ال تاغي سره سبق ویل لري او دلته راول استاد ذکر لیونه کړي وي یا ځان لیونه کړي یا طالبان لیونه دا چې دلته لیوانو مدرسو کې سبق ویلې به د لیوانو په مدرسو کې څه کې استاد کې دې لیوانو سره بیا وخت رول شي نه ځان له مستقل لیونی قد نبان الله من اخباركم او یقینا خبر کړی الله مونږه د حالات استاد سنا وسر الله او یقیني دا چې ویني الله رب العزت سین باندې پوښوي دا نه چې زرد چوب ویني الله خود مخ کې نه ویني یقیني دا چې ویني الله رب العزت عملونه تاسو او پیغمبر علیه السلام هم ظاهري عملونه ویني کنه پیغمبر علیه السلام بیا به واپس کړی شي تاسو الی عالم الغیب والشهاده کته وای چې نبی علیہ السلام عالم الغیب دی او حاضر ناظر دی ویني 105 وسره کته وقل اعملوا وسير الله عملكم ورسوله ول نو ته ویني وای کته ویني نو خو سیدا او کته نه ویني نو سوق ولا ورکه مؤمن نه بیا هو مؤمن نه هو المؤمنون ظاهري سدي اعمال دي عالم الغیب نه دی ظاهري سدي اعمال او یقیني دا چې ویلي الله عملونه تاسو پیغمبرهم بیا به واپس کړی تاسو هغه ذات ته چې په دې پټو په کارو باندې خبر وکي الله تاسو په هغه چې تاسو کول خیالفون بالله لكم زردا چې قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته هغه چې تاسو واپس شي دیتا دې لپاره چې تاسو مخواړو دې دینه هله دې مقصد دا چې بس مونږ ته نور سوای ما بس پرې د شهر سې دی با فارجوانو مختص کوا پاړو غندونه دي دا غندونه دي یقینا دی گنده وما وام جهنم او زیر دیر دوزخ جزاء بما كانوا یکسبون سزا دا هغه شي کول یالفون لكم قسمونه کی تاسو ته دې لپاره چې تاسو خوشاله شئ د دینه او که تاسو خوشاله شئ د دینه یقینا الله نه خوشاله کیږي ته قوم نافرمانانه الا رب وشد کفر و نفاقا یا باندچان ډیر سخت دی په کفر کې او منافقت کې او ډیر لایق دي چې پوه نشي فاحکامات واغو باندې چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر او الله په یو حکمت والا حضرت تانوی رحم الله ذکر کړی دی چې باندچان مبارک وي چې الله یعلم حدود ما انزل الله د دې وجه صدا وجه دا چې د مجلس د علم نه لريواله خار کې د علم زکولو موقع ډیری وي علماوی مدارس وي درسونه وي نو د علم مواقع زیات وي نو هغه په احکاماتو پويږي
او چې کم باندچیان وي نو باندو کې علما نه وي او د علم مراکز نه وي نو التا علم کمی او مجالس ته حاضری نه وي نو دی وجنه غي په دین نه پويږي نو بیا غ ذکر کوي دا د سبب دا شو اوس کا سبب الټا شو چې خار والا اوسګاری کی نه او په باندو کې خخ مولان دی رہی او خارونو تاغی ناراضي ځکه چې کرایم ګران دا ورس سدي ګران او په باندو کې اوسېږي او هغه ته التولم عوام مراجمه کیږي او زنانو مراجمه کیږي هغه په دین پويږي او چې کم خاریانی هي پټکی نه پويږي خاریان د سره بس نه پويږي هغه ته د نبی علی السلام نوم نه ورځي عالم نه ورځي دا د مجلس علمی د حضور مسله وا نو چې کم ځای کې کم خلق د دین مجلس او د علم مجلس ته حاضرېږي ها په دین پوه شي او چې کم نه حاضرېږي یعنی مطلب دا دی چې دا د باندو ذاتی زم نه دی او د خارونو ذاتی صفت نه دی دا د مجلس د علم د شرکت مسله ده او د مراکزو د علم مسله ده مراکزو لکه اوس خاریان د سره نوزګاری کې ستا دومره کارونه کوي دومره د شپې او درځي غي دنیا پسې شوی دي ناغي که عالم وای درس کومه هاي د ټیم ني هاي د ټیم ني زمیداران باندو والا هغه وی ورته وی وسار لزان فارغ کوي په دې کلو علاقو کې په دې رزو کې څومره درسونه کوي او ټول کامیابی او عوام به کسی شرکت کوي دومره عوام به شرکت کوي په دې بر علاقو کې بلا عوام د قران درس لراځي او په زونو علاقو کې سحر ناراضي سحر نه مستقل درس لراځي دا اولی الته کې غي فارغي ته کار کمی او عالم وته میسر شوی دی فائدہ تنالي هي په قرانوم پويږي په حدیثوم پويږي په احکاماتوم سګي الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله او الله پويږي الله پويدون کې پارسو حکمت والا او ځنه نه باندې چانو نه غسوکتي چې نیوی هغه یعنی د دین د حکم نه خبر نه دی چې کله د زکات غواړي ودا در باندې بل ټیکس لګاو ودا په ایمان کې اوس ټیکس شو هغه ته سخت کاری ټیکس او چې څوک د الله د شریعت نسوي خبري هغه په دې خو مونږ چاته نږدې الله ته نږدې ومن الاعراب او ځنه باندې چې نه غري دا د حدود ما انزل الله لک تفصیل کوي نه په احکامات او په حقیقت پويږي نه دا وګورئ یو مثال شلکه زکات او خیرات ما اتخذ ما ينفق مغرما سوک دی جوړی آغا او نسی آغا چې ينفقو چې لګئی مغرمن تاوان او انتظار کې ستاسو مبارک د تکلیفونو چې دای داسې خبرې کوي دي خو به تباہ او برباد شي نو مطلب جهاد ته او د دین خدمت ته ذریعہ د تکلیف وي نو په حقیقت نه پوهیږي عالم دایره الصاو پدای باندې گردش د بدای دی الله دې اوریدونکو او پویدونکو فامن العرب خپ کشتا د خو خوایا نو کله مخ کې سره تابع کوي شدا د منافقانو په حصہ کې د مسلمانانو سره کوي تذکرہ کوي هم سیدا او کردی ځنه بل ایسه شروع کوي هم سیدا وامن العرب او ځنه د باندې چې ان هغه سوکتي چې مال لري په الله باندې پر درستانای پای تخذ ما قربات او جوړي هغه چې لګي قربات ذریعہ د نزدېکات دیو ځ احکامات باندې سکیږي پوي عند الله پنځ الله قربات عند الله سبب د نزدېکات د الله سره او سبب د دعاګانو د پیغمبر چې پیغمبر براته دعا وکي خبردار ان قربت الله یقینا د ذریعہ د نزدېکات دا نزدېکات د دې لپاره یعنی الله رب العزت په دې سکی نزدېکی الا ان قربت الله یقینا د نزدېکات د دې لپاره زرداج دنب کې الله دلرا په مهربان کې یقینا الله رب العزت ته بخره کون کې مهربان فالسابقون الاولون د دې ځاینا اخیری حصہ د سورۃ شروع شو په دې کې ذکر د مجاهدینو د مسلمانانو تذکرہ کوي د مؤمنانو پای کې یو المجاهدون دویم پکې وو المتصارعون فی التوبه دا په 102 کې ذکر کوي توبه کې رستو کېدون مخکې کېدون کې
چې ډیر زره توبه ویستله. دریم دی متکاسلین فی التوبه، هغه رسو 110 کې 106 کې ذکر کړي. واخرون مرجون لامر الله، واخرون مرجون لامر الله، داری متکاسلین فی التوبه. بیا زورن ورکی منافقان الله او مسلمانانو ترغیب ورکی جهاد تا، ترغیبات ورکی جهاد تا چې جهادو کې سستی مکوئ. والسابقون الاولون، وړاندې کیدونکي مخکې کیدونکي ډومبني د مهاجرینو او د انصارونو. ځنې من تبعیضیه وي چې په مهاجرینو او انصار دا ټول صحابه وکړه، نو په دې کې سابقون الاولون څوک دي؟ وړاندې کیدونکي ډومبني پکې څوک دي؟ ایمان ته د ټولو نه مخکې کیدونکي څوک دي؟ هغه بیا تفصیل کوي چې څوک مکی کې چې څوک مسلمانان شوي دي نو هغه ته وایي قبل الهجرت چې څوک مسلمانان شوي، که مکه کې وي او مدینه کې وي هغه ته سابقون الاولون وایي. څوک وایي چې بدر کې څوک شریک شوي دي دا سابقون اولون دي. څوک وایي د صلح حدیبیه کې چې کوم شرکت کړی دی نو هغه سابقون اولون دي. بهتره خبره ده چې دا من بیانیه کا دغه به خلاص شي، دور خوان به وکي. والسابقون الاولون، مخکې کیدونکي ډومبني یعنی مهاجرین او انصار. بس مهاجرین او انصار ټول څه دي؟ سابقون الاولون. والسابقون الاولون، مخکې کیدونکي ډومبني، مخکې کیدونکي الاولون ډومبني یعنی مهاجرین او انصار. والذین تبعهم، ورپسې تابعین راوړو، هوا کسان چې تابعداري کړې ده به احسان په اخلاص سره. ظاهر کې تابعین شو او نور وسوم چې څوک د مهاجرین او د انصارو په نقش قدم سدي هغه په قدم باندې روان دي. رضی الله، یو خوشحالی یو بشارت. رضی الله عنهم ورضوان، خوشاله به الله رضینا او دی خوشاله د الله نه. دیمه او تیار کړل الله دی لرا جنات باغونه شبای ګلان داغه نه هرونه تاجری تحت الانار شبای ګلان داغه نه هرونه. دلته من را نوړو اشاره ده تحت بل اصل ته دا نسب دی، دا نسب دی او دا محل د نهرونو د بایدلو. تحتها لان داغینا الانهار نهرونه خالدین فیها، ہمیشہ بدے کہ ہمیشہ دار کامیابی لویا. وممن حولکم من الاعراب منافقون، زورن اور کئی لکه څنګه چې هلته مسلمانان ذکر کول نو دلته څه ذکر کوي؟ زورن منافقانو ته. او ځنې د هغه چانه چې چاپېره ستاسو شوي د بانډو نه منافقان دي. ومن اهل المدینة، او د ښار والاو نه د مدینې والاو نه. مردوا علی النفاق، ټینګ دي کلک دي په نفاق باندې. لا تعلمهم، تن پیژنې دی لره. دا آیات کریمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ نه لږ مخکې نازل شوی دی، لږ مخکې څه شوی دی؟ نازل شوی دی. ځنې وایي تقریبا 13 ورځې مخکې څه شوی دی؟ نازل شوی دی. 113 دی په نزول کې کنه، نو 13 ورځې مخکې څه شوی دی؟ نازل شوی دی. او په دې کې وایي چې تا ته نه دي معلوم، نو معلومه شو چې نبی علیہ السلام عالم الغیب. زه پیژنم دی لرا زرد چې سزا ورکم دی لرا. مرتين دوزلی یا ډبله یا مرتين دوزلی، یو په دنیا کې بل په قبر کې. ثم يردون الى عذاب عظیم، بیا به واپس کړی شي عذاب لوی ته. واخرون اعترفوا بذنوبهم، دا دویم قسم د مؤمنانو. دا ځنې صحابه کرامو هلال ابن امیہ، مرارة ابن ربیع او ځنې نور ملګریو چې هغه رستو پاتې شوي، غوزر نو او رستو پاتې شوي، غوزر نو او رستو پاتې شوي. نو هغه رالل او ځانونه د جمعات ستنې سره وتړل او چې څو پورې الله زمونږ د معافی اعلان نه کړ نو ډوډۍ خورو نه چای او ځان نه وتړل.
توبه یا صلاح د صدق نه بس نبی اسلام تو سو زور نو غلطی شوی د پاتې شوی دا وکړو تقریبا او ځان یو ته لاستنه پوری هغه ته اسطوانه توبه وي اوس ته اسطوانه توبه الله رب العزت دا غي توبه زر قبول کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اصل الله یتوب علیه دا سو آیاتونو کې دا غي تذکرہ کوي واخرون اعترفوا بذنوبهم دا نفس لوامه ده او بهترین نفس ده چې په ګناه باندې سړی ته وشي او ډایرکټ ملامت شي دا بهترین صفت ته الله دې موږ کې پیدا کړي په ګناه کله کېدل نه دي پکار واخرون اعترفوا او نور اعترفوا بذنوبهم چې اقرار وکړو په خپل غلطو باندې خلطوا عملا صالحا دارستو پاتې کېدل یو غلطی نه ودا ډېرې غلطۍ وی بیا د دې نه بیا ډېرې غلطۍ څه شوې جوړې شوې ځکه جمع راو خلطوا عملا صالحا دای ګډ کړه نه کمل او نور بعد چارستو پاتې کېدلو تخلفوا اصل الله یتوب علیهم یقینا الله مهرباني کوي په دې باندې ځکه یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان خذ من اموالهم واخلا د مالونو دینه خیرات یعنی د دې دلجوئی کوا بس شو توبه قبول شو او پیسې می سي ته الله شدي خوشاله تو طاهرهم پاکه دی لرا او تزکیم بیا او سترکه صفاکه دی لرا مال ویم صفا شي دی بوم شي وصلی علیهم او دعا کو دی لرا وصلی علیهم چې شاده مال راوړو دا دینی خدمت کې تعاون دی دعا وته کوا وصلی علیهم او دعا کور دی د پاره یقینا دعا ساجدان تسلی ر دی د پاره چې دعا او کلاو شت کې بس دې زړه سوشي تسلی وشي ځنې سړی په دعا د بنده سکی تسلی کیږي ان صلاتک سکن اللهم او الله دې اوریدل کدار سو پویا علم یعلمو دادی ته بشارت ذکر کړي آی نو پویږي دی چې یقینا الله قبلې توبه خپل بندګانو نه وياخذ صدقات او قبلې خیراتنا اخلی خیراتنا یعنی قبلې یې وياخذ صدقات پین په هون چی ذوق سے لب تک دعا ہی ورنہ صدا در قبول تو اس آرزو میں بازرهم د ذوق د وجنه زمون خلیله دوارانه لا یعنی د قبولیت ور خور وخت کولاو هر وخت کولاو یقبل التوبه وياخذ صدقات او اخلی الله خیراتنا او یقینا الله ر توبه قبل ان کې مهربان وقل اعملوا او ارتوا چې کوي عمل کوي یقینا ویني الله عملونه استاسو او پیغمبر او ایماندارم یعنی کار ګوري سار الله عملکم ورسوله هغه سړی بل ته وای تکړه ش ګورم باندې تکړه ش ګورم باندې الله دې چې مؤمنانو ته وای تکړه شي الله دې ګوري الله دې ګوري الله دې تم ګوري پیغمبر دې تم ګوري مؤمنان دې تم ګوري بل کار کړدګي خو اوس رسو کېګه ما وستردون او زردا چې واپس وکړی شي تاسو هغه ذات چې په دې پټو بخارو خبر بګی تاسو حاج تاسو کول فاخرون مرجون دا دریم قسم ذکر کړي متکاسلین فی التوبه هغه معمولی غونډه وګڼل را غلطی چې دا بس ټیک شو کنه را لړو نه څه چلو هر مقامه نتلی نو کنه څه شو لاړو نو دا غي په دې غلطای باندې لکه د زړه ته لاسم ندامت رسیدلې نور نبی علیہ السلام ته بانو نه کړه کعب رضی الله تعالی عنہ ته صفا وی چې حضرت کو بل چا مخه تناسه وي نو ماته ځان خلاصول شي خو سبب زمار څخکار کیږي نو سلګ دغه کوم ایسو ذراتانو ارث برابرو ارث سو برابرو سوړلای مم دوه تیاری کړې وي هغه چې نن زما سبازم دن زما سبازم او بس ارمان چې تلوي بیرړه کې مې ویل چې نن زم دبا نبی علیہ السلام پلان کې ځای کې لازم دو سورلای دي سره یو بدمای بل بدا کوم او بس پدې ځای کې اعلان وکم بیا ارمان چې مې کړل خو نه دي کړی استاد شو نو بیا لکه دا ونمونه ویل چې مال بخنه غواړه او زه د الله نه غواړم بخنه په دې توبه کې لږ تاخير وکړو نو غلطه اقرار وکړو ولکه هغه ندامت زړه ته راغله نو نبی علیہ السلام یې دینه بایکاټ وکړي
دا ردی د پاره و چې دې سو شي اصلاح شي چې دې په دې غلطه شي خپه شي نو دی وی نبی علیہ السلام با ما ته قتل او چې ما وته قتل نه په لګرانو موږ کې ورالم او چې ما ته به درته قتل زو په چې ما ته ګورو چې ما وته قتل نه په لګرانو نو دا حساب کتاب دی نبی علیہ السلام چې خبره مو سره نه کوو به سلسله ګیره دې تیر شوي سوال جواب راولېګو لکه دې بیا لا تک نه کړي زړه لا تک کړي بیا وته وی د خزو نه جدا شي ګوره دوم داسې عجیب اسلام دوم راجیبه د صحابه تربیت ته نو یو صحابي راغی هغه ته حضرت زه خو بډای ما په نور ذکر نه ما خدا خزر له پخله مخلیم نه کوي نبی علیہ السلام ته نه صرف ملاویږي بنا یا هو ځاسه ذکر نه کعب رضی الله تعالی عنہ ځوانو هغه وی ما چې ځا دا پلار کړه ځه پرې دا وای ځان له چا ډوډۍ د زبردان په خپل کوم ها پلار کړو لګل دومره منون کې خلق دي او په کور کې د خپل خزینه جدا دي هیڅ چا سره خبر نه کوي په دې حالت کې 50 ورځې برابر 50 ورځې څه شوي دا هجران په صحابي سخت ریدو خلا په حال بس ذهن دغه چې لکه دا څه د پاره زموږ تربيت کیږي څه د پاره زموږ تربيت کیږي په دې دوران کې د الله رکال ته ګوره کاپ په خطر راغی د ملوک غسان به موږ ته پته را چې ستا ملګری ته پرې خوده څه پرې خودو سړی نه ته خود وزارت قابلی غیر کار کوي کنه زموږ تنظیم کې داخل شرازه هغه دین له دا په کلا بل ما چې خو زمانہ کافر تم کوي چې ما دومره غلطي وکړو چې کافر زمانہ څه کوي بیا هغه خط خو متونو ته وصول دک ټیمونو کې د دې شنو خلاصو کو وظنوا الله ملجا کیفیت قران رسول ذکر کوي هغه جو دا خو زمونږ لکه الله ځان تکي زمونږ فکر نه موږ چې نن نبی اسلام आवाज وکړي چې بس صحیح ده نن به وکي هغه دا غنله چې دا بایکاټ زمونږ د غلطۍ سزا ده او پکې نه نبی رسول الله کړه تربیت کړه چالو تربیت لو نو هغه په اخر پوه شو او توبه وی الصلاه چې توبه وی صلی الله علیه وسلم قبول واخرون مرجون لامر الله او نور رستګړې شوی چې رستګړې شوی فیصله د الله تا هم يعذبهم یا الله سزا ورکړي دی لره او یا الله مهربانيو کې بده باندې الله په یو د حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دا زور نه ورکي د دې مقابل کې وګورئ دغه مسلمانان نیک نیت یو نیک سو نیت یو نو عمل خنه شوی خو نتیجه خپل راوته الله د قرب نتیجه راونه وته عمل خپل نه شوی خو نتیجه خپل راوته او دې ته وګورئ والذین اتخذوا دې عمل خپل کړل د خزړی ګنده د نتیجه غلطه راوته جمعه ته جوړ کړل دي څه جوړ کړل دي جمعه ته جوړ کړل دي خو نیت غلط ته نو نتیجه غلطه راوته مسجد زرار جوړ کړو مسجد قباء سره نږدې مسجد قباء سره نږدې جوړ کړو نو هغه په دې نیت جوړ کړو چې موږ بدل ته کې ځان لکینو مشوره وکړو مسجد قباء کې ځان لکیناسته د مسلمانانو خلاف زمون خپل ملګری میټینګ راجمه کېدل ځای موږ سره بل نشته ځان له یو مورچه سو او بل دنه د دینه لیډرانو ابو عامر راهب وغیرہ ناغی عمراتللو دا غي د ناس ځای نو نبی علیہ السلام جمعه ته خوراتللې نشو دوی وی هغه به مرাজি نو موږ به جرګه کو پلان به جوړو دا میشن به څنګه خورو دا میشن به ختمو څنګه د دې لپاره پلان جوړو دا جمعه ته په دینیت جوړ کړو ښکارا دا کړه چې ځنې باباګان دي لري جمعه ته تللې نشي جمعه خرابېږي نو موږ وی زدل ته کې وته نږدې جمعه جوړ کو چې جمعه خرابه دا رنګ والا دا ورته نبی اسلام چې تبوک ته ته دیو د ویږي لو کې دوه رکعاته افتتاحي منځ کوي نو موږ ډېر خوشاله شو
نبی علیہ السلام ته اوس موږ په سفر یو فاذا عدنا صلينا فيه ان شاء الله شرا واپس شنو بیا په کیسو افتتاحي منځو چې واپس راتل په لار کې تعالی د آیتونو راولېږي نبی علیہ السلام په ورغه وی سيزو جمعه ولا څه وکیدا کم یو جمعه کم یو مدرسه کم یو تنظیم او کم یو اداره چې په دین یې جوړ کړی شي چې په دې بازه د دین خدمت بندوم څنګه د توحید د سنت د اسلامی خدمت आवाज به بندوم څنګه خبرو پوری دا بندوم څنګه او د بيدینه یو تحریک ته د اسلام د خلاف خدمت یو تحریک ته دا به خروم څنګه دا حکم د مسجد ضرر لري دغه جمعات دغه اداره او مدرسه او دغه تنظیم او جماعت داروانول فرض دغه روانول څه دي خو شوي تدې د پاره کله مسلمانانو په محله کې اختلاف وو یو بل پسې موږ نه کوو ایو بل او د دیوال په دیوال بل جماعت جوړ دي چې د اتفاق په جماعتونو ډیرولو راځي اتفاق دی راشي بل جماعت څه کی هیڅ خبره نه مدرسه جوړي بلا تدې د پاره چې دلته مسافر دي دلته کسان کم ني یا موږ ته په خدمت موقع نه ملاويږي موږ چې موږ ته د خدمت څه شي موقع ملاوي شي بلد جوړه کی بلد څه شي تعدد د مدارسو تعدد د مساجدو چې د تبدد او تفرق ذریعہ نوي تعدد چې د تبدد څه نوي ذریعہ نوي ناجایز دي کاوه چې څه کوي خو چې کله تعدد د تبدد څه شو ذریعہ شو د تفرق او د تشتت څه شو ذریعہ شو او د دین د وهلو ذریعہ شو دا بیا جایز نه دی توای چې دغه مدرسې والا له وخت په څنګه وام او دې د خلک ډیر جمع کیږي او دا وی دا به ختموم څنګه دا مسجد ضرار حکم دی زما به خبرو باندې تاسو متن خو نشته دا اوسه ساده پښتو خبرې عبارت خو کې معنی دی ویل نه به کې نخوس ورپوښتي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه کسان چې جوړ کړي جمعه د پاره د تکلیف ورکول مؤمنانو لا او د پاره د انکار کولو او د پاره د تفریق او د جدای راوصل په منځ ایماندارو کې دا غرض دي کنه د مسجد ضرار او کدا د جمعه دي کده مدرسې وي او کده یو تنظیم جماعت وي دا غیر سواد لمن حارب الله او د پاره د مورشي دا غچا شاه مخالفت کړي د الله پیغمبر مخ کې ابو عامر راهب د حنزله رضی الله تعالی عنہ پلار دا وګوره پیدا ته حنزله د وجود د نبی رسول الله سخت دشمن ابو عامر راهب ولا الفن او خامخادی قسمونه کوي چې نه اراده زمونږه مگر حسنا خستا مون کوئی چې خلق جزان پکې او شریک او الله رب العزت گواہی کوي چې یقینا دې دروځن مودريګه پدې کې بالکل شرعو خامخا هغه جمعات چې بنیاد کې خودل شه د په اخلاص او تقوا من اول يوم داول ورزنا یو د کوم اول ورزنا نو کده هجرت اول ورځ شي نو د هجرت په اول ورځ چې بنیاد کې خودل شوی دی نو دا د مسجد نبوي دی بیا مراد مسجد نبوي خو شوي هغه د مولانا سیندی راي دا عمر رضی الله تعالی عنہ اسلامی سنه مقرره ولا چې سنه به کم ځای نه مقرره وو سنه به کم ځای نه مقرره وو د نبی علیہ السلام د میلاد نه مقرر کو کده هجرت نه مقرر کو او کده نبوت نه سکو کده وفات نه سکو کم ځای نه مقرر کو شوي د نبی علیہ السلام د ولادت نه مقرر کو کده وفات نه سکو مقرر کو او کده هجرت نه سکو او نبوت نه پدې د صحابو میټینګو عمر رضی الله رائے ورکړه د هجرت نه مقرر استدلال کې دایت پیش کو اوس سال التقوا من اول يوم نو اول ورځ د هجرت الله حساب د کم ځای نه لګول دي د هجرت نه وی لګول دي
خال شیخ سے مدذل العالی فرمائی چې میلاد او وفات غیر اختیاری او نبوت دا نبی علیہ السلام سنو اختیاری نو او هجرت اختیاری او کسب ته اشاره وا هجرت سو اختیاری او مشقت ته اشاره وا چې پیغمبر په دې دین کې مشقت برداشت کړی دی نو په دې سنه هجری کې به هم اشاره شي امت ته چې مشقت برداشت کړي برداشت کړي مشقت برداشت کړي نو من اول یوم د عیسایانو هغه میلادی ده میلادی د عیسی علی السلام د میلاد نه ده هغه کوشش کوي چې دا میلاد ته منتقل کی زمونږ ده نو مولود شریف شروع کو عید میلاد النبی مولود شریف خو په یو ځای پورې بند شو یعنی کوشش دا غي دا چې دا سنه بدل شي او میلادی شي دا مسلمانانو ته د مشقت اشاره وا نو من اول یوم او مولانا سیندی وایي چې ورپسې فيه رجال يحبون ان يتطهروا دا صحابه یادې د مسجد نبوي طالبان او د تطهر نه مراد چې دی هغه د عقاید او د اعمال طهارت د عقاید او د اعمال طهارت د عقاید او د اعمال طهارت او ځنې عالمان وي چې من اول یومنا یوم التاسیس مراد ده د اول ورځ د بنیاد مراد ده یعنی چې په کوم ورځ د دې جمعات بنیاد کې خودل شوی دی د اخر ورځ نه دی په تقوا دی کوم ورځ د دې جمعات کې خودل شوی دی بنیاد نو د اخر ورځ نه په اول ورځ نه د اخلاصو د خلقو د بنیاد کې خودون کوسو اخلاصو نو سنه نه یادې چې په کوم ورځ بنیاد یې خو نو د اخر ورځ باندې د خلقو سو اخلاصو بیا وې د دینه مراد مسجد قباء ده مسجد زرار سره نږدې هغه مسجد قباء او فی رجالن مراد وی یحبون یتطهرون مراد تطهر چې دی هغه استنجا بالماء مولانا سیندی دې تخنوي هغه وی ځکه استنجا بالماء ته عربو عادت النساء دا وته ډیر خیوته نه وی دا دومره د مدح نوا چې ویلې وی چې والله يحب المطهرين پرش هدين هغه اصل تطهر قلبي مراد دی فی رجال يحبون پدې کنارا احق کړه لایق ته چې تو درېږي پدې کې فی رجال پدې کنارانو بادران دي يحبون مولانا سیندی وی دا مسجد نبوي خي او دا د اسلام انقلابی مرکز خي چې دا تاسو مرکز دی دې ته توجه کوئ او د مرکز مقابله چې څوک کوي او هغه مرکز تسنس کوي دا نقصان کوي فی رجال یحبون ان یتطهروا پدې کناری ندي شای شوق ساتي ځان پاک کی الله مینه کې ځان پاک اونکو سره اپ من اساس بنیان ولا تقوا دا څوک چې بنیاد یې خوي د آباد خپل په اخلاص طرف د الله نه او رضوان دې ځای خو آبادی شو د دې ځای نه برکت تو کړه تنظیم بنیاد علی تقوا یې خي کله کتاب بنیاد علی تقوا یې خي کله عمل بنیاد علی تقوا یې خي هر څه چې دي بیا د هر آبادی ده دا آبادی به مضبوط وي خیر نو دا به سر دی یا آبادی دا غچا اساس بنیانه ام بناء من امن یعنی ام بناء من یا آبادی دا غچا اساس بنیانه چې هغه خوي بنیاد دا آباد خپل فاغه غاړه جورفنار د کمر غرزیدون کی فن عربی ورتاو شي سره د جنا اور د جهنم کی او الله رب العزت هدایت کې قوم ظالم تا همیشه وي آبادی دی هغه چې جوړ کړي و دی سبب د شک پزړونو دی کې چې ولې روان کو الا تقطع قلوبهم مگر دا چې خاص شزړونو دی کړ شزړونو نیمړ شي د شک په وځي او الله له پویو د حکمت والا جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا في التوراة والإنجيل
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة توبہ بیان د قتال فی سبیل اللہ کی و بیان المقاتل معهم بیان المقاتل معهم سلور حصے و سلم آیاتنا سلور مئیسا شورو شیوا او پاغی کی بیانو د مسلمانانو د قسمونو ادری واړه قسمونه بیان شو سره د زورنا نه منافقانو ته او ترغیب نه اخلاص ته چې هر یو عمل هغه په اخلاص سره وکړي اخلاص سره وکړي او د دې ځای نه ترغیب ورکړي مؤمنانو ته د جهاد فی سبیل الله چې الله رب العزت د دین لپاره وجنګېږي دا د الله رب العزت سره سودا ده ترغیب او سره د بشارت نه لا اشترى من المؤمنین آیات کریمه کی یو سودا ده آیات طریقې غړي مشارع الاشواق کی مشارع الاشواق هغه کې ډېرې طریقې ذکر کړې دي موږ د آیات د پوهې لپاره یو طریقه وایو اغسطل او خرصول سودا کی یو اغسطون کوي هغه ته مشتری وي بل خرڅون کوي هغه ته بایع وي بل سوداوي هغه ته مبيع وي او بل ته ثمن وي قیمت پیسې عوض وته وي ثمن او قیمت بلوی ورپسې طریقه د تسلیم د مبيعي بایع باندې ضروری ده چې هغه د تسلیم د مبيعي وکړي مبيع به حواله کوي تسلیم د مبيعي بلوی چې کله سامان قرض وي سودا د قرض وي هغې کې سټام لیکل غواړي بل سودا چې کېږي نو مشتری خپله فایده ګوري او بایع خپله فایده ګوري نو په دې کې فایده د چا ده په دې سودا کې فایده د چا ده په دې یو آیات کې دا ټول ذکر کوي په دې کې مشتری چې دی اغوستون کې هغه الله دی خرڅون کې چې دي نو مؤمنان دي مسلمانانو څه خرڅ کړي دي او الله څه اغوستي دي سودا چې دا نو انفسهم و اموالهم
مسلمانانو بدن او مال الله بوله صور کې لهم الجنه بأن لهم الجنه دا مسلمانان با الله له نفس او بدن څنګه ور کوي ما نواد یقاتلون فی سبیل الله طریقه تسلیم لا چونکه جنت پس د مرګ کیږي دا غي د پاره ستان لیکل وکړ دي حقا فی التوراة والانجیل والقرآن یہ طول اسلام لکھا ومن اوفى بعهده من الله مسلمانان د خپل لوسکی په دې څخه کې ګټه د الله د کړه بندا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ګټه پکې د بایا ده انده ستاسو د فائدې لپاره شوی ده دا د فائدې لپاره شوی ده چې څنګه کوري کامیابی یو خبره بل کومه طریقه د تسلیم دغه یواله قبل شته یقاتلون فی سبیل الله دا طریقه د چا تسلیم فرض اکمل او نور طریقې د تسلیم داوم دي ایو کی جهاد هو التائبون العابدون الحامدون السائر دا نور طریقې د تسلیم دي په دې طریقه سو کا تسلیم د مبيعو کا سودا الله ته حواله کړه كان للنبي والذين آمنوا ويستغفرون الله ر دشمنانو نبسوي بایکاټ الله ر دشمنانو بایکاټي چې چا د پیغمبر علی السلام راسته وکړه هغه ته بشارت او خوشاله ذکر کړي کارونا انفسهم واموالهم بدننا ومالنا ددئی لکه سورت انعام کی تیر شو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي دا غستلو مؤمنانو نه نفس او بدن غستی نفس او بدن څه کړی دي غستلی دي مطلب دا دی چې دی ودا بدن او مال دا الله په حکم استعماله چې یو ایمان وي کنه دا ایمان وعده ده دا ایمان څه ده وعده ده او سودا ده الله سره چې الله او زما بدن او مال دا وستا په حکم لګي استعمالی کی وستا په حکم ګټم به هم ستا په حکم لګوم به هم ستا په حکم بدن هر څه چې دا وستا ده پاره من المؤمنین انفسهم واموالهم دا الله غستی ودخلوا فی السلم کافا من اسلم وجهه لله فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني
دا ټول د اشترا من المؤمنین انفسهم ومالهم. اوس مبیا بدن او مال شو. انفس نه مراد دا بدن دی، څه دی؟ بدن. او مال خو مال دی، صحیح ده که نه؟ روح باندې خو مرګ نه راځي. خبر باندې پوهېږي که نه؟ لکه ته چې قربانۍ دا خواهشات پسې کوي. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دا بدن او مال خواهشاتو کې نه د الله په حکم استعمالول. انفسهم واموالهم. اوس دا بدن او مال وو د چا؟ الله. او مونږ په لږ وخت کې دا وکړو دا زما دې ویزه دا خسته دا مال راکړه. یعنې وو د چا؟ الله. لکه که بغیر د جنت نه، بغیر د جنت، بغیر د سره کولو نه زمونږ نه دا غستلی نو الله پکې حق بجانب دی. ځکه دا زمونږ دین نو زمونږ نه دی، دا د الله جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہوا کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہوا کہ حق ادا نہ ہوا. برد باغبانان با ایوان شاہ، با تخفا سمر ز بستان شاہ. زمیندار میں اوڑی بادشاہ لا په تحفه کی، خود بادشاہ د باغ نه اوڑی، بادشاہ د باغ نه اوڑی. دا د الله رب العزت وا دا خپل بدن او خپل مال مړه لنډه دا خپل دنیا ورې د الله نه قربان کی. دا الله په حکم کوا، بس دا الله په حکم کوا. بندگانی تو که در عشق خداوندان، دو جهان را بتمنای تو بفروختن. بندگانی تو که در عشق خداوندان، تا بندگان چې الله په مینه کې دي، دو جهان را بتمنای تو بفروختن. دا دو جهان دواړه پتا در خرڅ کړي دي، پتا در خرڅ کړي دي، دا په الله ور خرڅ کی. انفسهم واموالهم. بدنونه دی او مالونه دی. ثمانی سدی جان لهم الجنه. جنت ته او جنت کې د الله دیدار دی. نو اوس وای جنت خره کستا بدن او مال خره. جنت خره ستا بدن او مال دواړه عارضی دي. دواړه څه دي؟ عارضی دي. او بدن جنت هغه دایمي دی. الله رب العزت دا فانی سیز د ناخلی او باقی د لسکی، باقی د لدرکی. بل انسان سره ټولو نه زیات قیمتي سیز خپل بدن دی. انسان ته خو قیمتي دی که نه؟ او خپل مال ورته خپل مزدوري ورته ډېره قیمتي ده. نو په دې د سوداو کې او د قیمتي سیز سودا دي پیو کې دا دې په فضولیاتو نه خرڅوي. د دې وجه نه قرآن کریم کې چې کله دا بدن او خواهشات په غلط چیز لګېدلي وي نو قرآن څه وایي؟ بئس ما اشتروا به انفسهم. ویلي که نه؟ ولا بئس ما شروا به انفسهم. یعنی په دې بدن تا جنت غونډه کې ځای څه کولی شو؟ ګټلی شو او تا ولګېدو او فضولیاتو کې دې ولګاو. ځکه او سالک وایي وسامنوا بالنفس النفيسة ربها فليس لها في الخلق كلهم ثمن. زو د خپل نفس سودا دا الله سره کوم، ذکر دې قیمت صرف الله دې، بل څوک دې قیمت پوره کوله. اذا ذهبت نفسي بدنيا سبتم فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن. کما په دې بدن دنیا سکړه حاصل کړه، کبدی بدن می دنیا حاصل کړه نو سمن او مسمن دواړه د لاس ووتل. دغه چې مړ شم نو بدن هم لاړو او دنیا هم شو لاړو، هر څه ختم شو. الله سره به سودا وکړه. جان لهم الجنه.
یقاتلون اوس دا بدن او مال بسنګ الله ته حواله کوي په یو طریقه دا ده چې یقاتلون فی سبیل الله دا نه چې صرف دا طریقه ده دا یو وسه طریقه ده دی وجنه دلته عادت د حصر نه دی راوړي چې ګینه صرف دا یو طریقه ده حواله کولو چې دا بدن او مال به الله له څنګه ورکړي نو دا جهاد فرض اکملو دکه کې اکثر مرګ راشي نو بدن چانه قربان کو الله نه قربان کو مال په کې ولګي دا الله د پاره دا الله رب العزت نه قربان کو نور مطلب دا دی دا مال او بدن دا الله په حکم استعمال اول بس وعدن علیها یقاتلون فی سبیل الله دی بچان کې پلار دا الله کې دی وجنی نور را په خپل بوجل کېږي سٹامپ لکی وعدن علیہ حقان لوز پا اللہ باندې بالکل حق اور اشتیاء پا تورات علیہ پا اللہ دے پورا قول علیہ انجازہو وعدن پا اللہ پورا قول لی بالکل کرا پا تورات و انجیل و قرآن کی اللہ رب العزت وعدن ماتے ومن اوفا او سوکت دیر پورا قول کے دوادے دا اللہ نا دا اللہ نے سوزیات پورا کون کے ومن اوفا او نشت مطلب استفام انکاری او نشت زیاد پورا کون کے دوا دے من اللہ دا اللہ نا وعدہ پورا کون کے اللہ دے فاستبشروا ببیعکم خوشحال سے خوشحالی واقلی زیر واقلی و صدا اقفلا غبانی جتا صدا اقلا اللہ سرا بایاتم میں جتا سوکلا صدا دا بیع اوکڑا کنا نو خرسون کی سوک تھی بندگانو کنا بس ابشرو بی بیعکم نو خوشحال سے بیع اخپلا باندے کو سودا اخپلا باندے آغا بایاتم بھی تا سودا اکڑا اللہ سرا ذالک هو الفوز العظیم دادا کامیابی لویا التائبون العابدون دا اس طریقہ تسلیم بلا ذکر کی سرد بشارت دا اللہ رب العزت تر تک لارے دا اللہ رب العزت تر تک لارے بندہ کے سلوک اللہ تکی یو سالک اللہ تروانی کی رنبے قدم توبہ دا رنبے قدم توبہ دا ردے وجنائی التائبون دی ذراؤ ایسے سڑے زان سرا یاداشت پارولی کی یہاں ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد دیکھنا ضروری ہے مولانا ابوالکلام آزاد تفسیر دے ترجمان القرآن دے دے کہ اگر اصلاحی پروگرام ذکر کرے دے اور دیر پا کلی انداز دے کلیات ذکر کری دی آتائبون العابدون آتائبون راگرزیدون کی اللہ تا داڑوں بے توبہ دا یو خالق چې د خپل مرشد سره یو مسترشد چې د خپل مرشد سره لوس کوي هغه ته اول خبره ده اخلي چې دا وته وایي چې زه په لاس د فلان کی باندې د ټول ګناهونو نه سو باسم توبه کوم دا په کوته اتایون او دا عزم او اراده کوم چې آینده کې به ځان د ګناهونو بچ کوم حتی الوسه ځان به د ګناهونو نه سکم مدار اتائبون آتائبون العابدون العابدون آتائبون توبہ عبادت کا ان کی صفتنا بیان ان کی اللہ صفتنا بیان ہے آتائبون اللہ ردین دپارا اللہ ردین دپارا گردی دعوت چلی یا آتائبون روجہ رکوع کو ان کی سجدہ کو ان کی الامرون بالمعروف حکم کو ان کی دینے کا ہے او منع کو ان کی دبا دینا واوی راوڑا تم پورا شو یہ تواوی سمانیہ ہوئی والحافظون لحدود اللہ او ساتن کی دا احکامات اللہ وبشر المؤمنین او زیر ورکا دا سیماندار ہوتا دا مومنان شو او دیل زیر ورکا ما کان النبی دا تنبی ورکی مومنان ہوتا شبرات او کې د کافرانو نه شبادن او مال د زما شو
اوس پته د مشرک خیر خوای نه کوي مشرک د الله دشمن دی باغی دی دا هغه خیر خوای باندې کوي هغه د پاره بخنه نه غواړي بخنه به هغه د پاره نه غواړي ما کان للنبی نبی لایق کسی پیغمبر لرا ای یستغفر للمشرکین چې دې د بخنه غواړي د مشرکانو نه بخنه غواړي د پاره د مشرکانو نبی لایق کسی پیغمبر لرا او نبی لایق نبی علیہ السلام لرا کسان چې مان راوړل دي چې دې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو اگر کوي دا خاوندان د خپل ولای رشتہ دارو لنوي از د دینا چې کار شو دی تا چې یقینا دې دوزخیان یعنی خاتمه په شرک شو سوچو خاتمه په شرک شو بیا ولا بخنه غسل جایز نه دي وما كان استغفار ابراهيم سوال راته چې ابراهيم عليه السلام چې بخنه غسل او خپل پلار د پاره پلار سو مشرکو وما كان استغفار او نو بخنه ابراهيم عليه السلام د پاره د خپل بابا مگر د وجد یوی وادینا چې کړي ودا د پلار سره ورته ویلو چې استغفر لك زبر رسوله بخنه غواړم او چې کله ابراهيم ته پته ولګی چې دا مہر زده دی بیا ول په ژوند دوم نه دا چې لاغه ته پته لګیدلې علما تبين له فاک چې خار شو دتا چې فیرندار دشمن د الله وجودا شو دنا ویزار شو دنا یقینا ابراهیم خامخ او زیرگی کون کے فریاد کون کے سړی دا سے فریاد کی چې جاړي امت د پاره جاړي ځان زیرگی کې دا سینې چې قرار اونته کې زیرگی کې څنګه چې الله د وسودا سینې جاړي چې تاسو نو خلک دا خبره حاضرګي سره کول لکه عرب وای وَإِذَا مَا قُمْتُ أَرْحِلُهَا بِلَيْلٍ فَأَوَّهْ كَآهَاتِ الرَّجُلِ الْحَزِينِ وَإِذَا مَا قُمْتُ أَرْحِلُهَا بِلَيْلٍ شکل زد شپې پاسما او دا اوخه باندې کی جاوت اړما او سفر روانیږو فَأَوَّهْ كَآهَاتِ الرَّجُلِ الْحَزِينِ دا وینا دا اوخه چې دا بڑ کوي او زیرګي کوي لکه خپه سړی چې زیرګي کوي لازم لجل کی بڑ گئی اوا فریادی ان ابراہیم الاوا یقینا ابراہیم علیہ السلام خام خار زرگی فریاد کو ان کے اللہ تا حلیم او ناکامی صبرناک وما کان اللہ لیضل قوم آمد اللہ رب العزت چچا یعنی ابراہیم علیہ السلام نہیں نامخ کې کچا استغفار کړی کنه دا نه یې نو راغلی او شاسه کړی استغفار کړی دغه باندې سم مؤاخذه وما كان الله ليضل قوم او نه الله رب العزت چې گمراه کیو قوم پس دینا چې هدایت کړی دیتا تر دې چې بیان کړی تا غیت تقون شاید ځان په بچ کی یقینا الله دې سبحانه کوی ذات صرف او صرف یقینا الله رب العزت لا ان الله یقینا الله صرف اغلب بادشاہ د اسمان نظم کی باندې کول امر کول کوي انو وای تاسو الله نه لاوي سوق دو سن مددگار لقد تاب الله علی النبی دام بشارت ذکر گئی چې چا نبی علیہ السلام سره مرسته وکړه دا هغه مشکل چې چا سودا کړو رب العزت حواله کول کړیو دا غي څه ذکر کوي اشاره تسلیم د مبيع کړو ما غي څه ذکر کوي لقد تاب الله یقینا مهربان کړی دا الله په پیغمبر او په هجرت کوونکو انصار او مددګارو هغه اورو کتابی داړي کړو د نبی عليه السلام هغه وخت کې د دې وجه تبوک ته جيش العسره وي من بعد ما کار یزیغو فاضل جنا چې دیوا چې کاږي شي زونه دا یو ډاله د دینا یا الله مهرباني وکړه په دی باندې یقینا
اللہ رب العزت پدید نرمی کون کے مہربان وعلى الثلاثة الذين کبا تقاضی بشریت یو حکم فاتشی یعنی تسلیم کئے اور یو حکم سشی فاتشی رسولنا ندامتو کا اللہ ولی ماف التائبون رسولنا ندامتو کا اللہ ولی ماف کی یعنی چا اللہ دا بدن و مال حوالہ کئے نو خدا اللہ حکم منلو گا کہ یو وقت کی ترتابہ تقاضی بشریت کبھی سشی راشی اللہ ولی ماف کی لکہ دا غدری کسانی او پاغدریو کسانو آغا بختارو خلفو چرو سکڑشیو قبل اول دا توبید آغای خلفو مانا قرآن پخپلا کرده دا آخرونا مرجون لی امر اللہ مختصر شو مرجون لی امر اللہ مانا دلتاو کا خلفو یعنی مرجون لی امر اللہ نا کام رضی اللہ تنو پخپلا کرده دا خلفو سکڑشیو قبل اول دا توبید دی قبل اول دا توبید دی حتی تردیم فریضا ذاقت علیہم الارض دا کیفیت تے منگا یوزائی کی وقت تیر شو خام خاطیری گی منگا توبہ بھی لیوا چیزا دریم سیزنو نیبارت تے وقت پکی تیر شو خیر داورو منا آنو ایو پکی منگ دا بھی لیو توبہ عبارت تے دا حال آغا حال منگ ویلو دا زر سوز دا زر سچے سوز چې د سړی په ګناه باندې زړه اوتړ کیږي اگر نبی علیہ السلام وی اذا ساعت کا سیئتک چې کله ته ګناه اوتړ بس مؤمن چې ګناه اوتړ مطلب زړه دې په خپه شو دا زمانه دا وګړه نه مانه کولو کارو کو زما مولا په زمانه سوره خپه او لکثر دې کته کو او لګو دې جوړل یو دوه کې ډاله کې بده دینه زبردست توبه بلا او اصل چیز دقه ده ساره د صحابه او کیفیت ذکر کوي نبی علیہ السلام تربیت کو چې دا کیفیت څه شي پیدا شي صحابه او د 50 ورځې کې ملاو شي خبره باندې پوښي مطلب نه د خلید توبینا د زړه د توبې پورې سفر چې دا د زړه توبه وګرځي دا د زړه دا کافی اثر غواړي دا با وای وا یو ورځ به د زړه ته شي محنت پکول غواړي دې د پاره چې دا الله محبوب شي الله څه شي محبوب شي او دا ګناه د محبوب او استاد منځ چې کوم وصل له دا غیر کټ کول ذریعہ شي او استاد په دې یقین راغې اوس پتا ته دا ګناه از غیخ کاری دا ګناه وس کاروټ اخکاری دا ګناه ودتا د سکاروټو پلار یون او تکاری دا تبعی دی حلاکت پر تکاری حلاکت نو دا نبی علیہ السلام کامل مربی دی نو ست طریقې سره د دې تربیت کو دا ردی د پاره کو چردی دا کیفیت څه شي هغه سنونو لومبه ډایرکټ شو بس حاصلو بس هغه توبه در شو قبول شو اصل کې توبه داسې دی ان ندم هو التوبه ان ندم هو التوبه یا صالحین کې وو ملګاو توبه کی حتا اذا ذاقت عليهم الارض دوم ردی تنگ شو کنه دوی چې داسمو کو وڅ چې په کلوړ په ګناه دوم چې کوم پرو تختو ذاقت عليهم انفسهم په خپل ساونو تنگ شو مطلب مړه د دین خو مرخ خدای چې سړی نه الله ناراضي پیغمبر ناراضي زه ساده خبرې کوم د دین خو څه خدای مرخ دی دا سجون دی چې د سړی نه الله ناراضي دریم یقین داراره چې څوک نور نه پکاري چې پیغمبر خو پرې خودم پلان کی اورم پرې خودم پلان کیم پرې خودم اغیار ورانه ته شروع کړی هیڅ څوک نور نه پکاري صرف څوک په پکاري الله میں پکاری گی کہ دک کیفیت اور رسید واللہ رب العزت ثم تاب علیہم لیتوب دال اللہ مہربانی وا دی کیفیت تر سوال چا کارو دا اللہ رب العزت اس دخل توبہ بس ان توبہ بس حتا اذا ذاقت دا بخلق خماوم یا تاسوم وش من حاصل تاسو حاصل اللہ کی لگا زمون کار خراب حتا اذا ذاقت عليهم الارض
تر دې چې ذاقت علیهم الارض ما وی کنه دروغ غنلا او د جانان میکیا ورزوی کړم سبا لکه دا وای چې الله سبحانه ناراضه کوي هغه څه وای الفاظ به څه کوي ځکه خبره خدا ده چې دا د باطن نه بهر راشي خو موږ به د ظاهر باطن ته وځو موږ به د دې سره فرق کوو موږ به د خولې دا زوتو ورځ یو ټکو په ځای لګول شي هغه ته به لګیا یې چې الله باندې راشي شوی دا مسلمان نه کمزوره ما مزیدره دې موجودي په ټولې نه چې تمام شوی دی چې تمام زه به چې ته زما شوق دي دا به توای لګیا دی هغه څنګه سره خبرې وسره کوي بس یو ورځ به دا د خپل الفاظ د زړه شي شاپور شیخ صاحب الله غریق رحمت کی ناغه با دوا چې کوله ناغه به یا الله زه ستاسو دربار ته ما د خپل دربار نه مخکې کوو ما د خپل دربار نه مخکې کوو دا دوا وکړه زموږ ملګرو هغه دا ډاکټر عاصم صاحب چې دی الله دې نورم درجه اوچته کړي شیخ صاحب دا بچي بیا خورو کې د اخیری سپاره خلاصه کړي و په دغه کال مونږ چې په کوم کال د اخیری سپاره خلاصه کړي و د چې کوم خاري صاحب استاد نو اوس غټ سړی د خیره هغه استاد په وخت ثالثه کې غالبا په ثانیه کې ان دته سبقونه خو تجوید د اخیری سپاره چې خلاصه کړي و هغه دوا کړی و دوا کې خاري صاحب دا ویلي چې الله تعالی بار لومبر سپېما او ما مکورې کوله خپل دربار نه شیخ صاحب خبره کړې نو هغه شیخ صاحب ته عاصم کې سټ وړل ډاکټر چې زما د ختم کې سټ بیا څه کی شیخ صاحب کور کې سټ اورېده عاصم کې سټ نه دوا پکې و شیخ صاحب چې سار درس راغله درس کې وای قاری صاحب نو می واغسته زه نوم ځکه نه علم چې هغه ډېر شاګردان دلته شته انو هغه چې شیخ صاحب وي هغه دی د دې خرطه وګوره وې دې مو چې زه ستاسو دربار لومبر سپېما دا به زوم دا سمو نه وای دا به زوم دا به نه وای مونږ دغه وخت په دې خبره نه پوهیدو زه صفاخ به ما بس شیخ صاحب دا وایي چې لکه دا به مونږ نه وایو ما نه دی ویلي چې تا کنه ما بس شیخ صاحب ویلي چې دا به مونږ نه وایو نو ما به نه به وایو دا به چل وایي لکه رسته مونږ په دې خبره پوه شو چې شیخ صاحب دا به زوم دا به نه وایي ستا د خولې الفاظ دي زما د زړه کیفیت دی دا چې د کیفیت شي نو بیا به صحیح هسې چې ته وایي نو ته به خلکو ته شو مینډ کوې چې زه عاجزي کوم د الله دربار کې زه غټ څه کوم عاجزي کوم ته به د خپلو الفاظو باندې تکبر کوې لویه لانجه به ترې جوړه کړې نوره لانجه به ترې جوړه کړې ځان له وایه جمع ځان له خبره ده ځان له خبره کوه الله رب العزت سره کوه خو دا کیفیت کېږي په دمه باندې خو لکه زما مقصد صرف دا دی ناامیدي زما په کتاب کې نشته انشاءالله الرحمن زما مطلب دی همت او محنت چې دا موږ ځان ته ټارګېټ کوو مخې ته چې صرف په دې ظاهري علم به هم اکتفا نه کوو په دې تعلیم و تعلم صرف په ظاهري توبه ذکر به هم څه نه کوو اکتفا نه کوو دا به د زړه کیفیت کول غواړي زړه کیفیت کول غواړي عزم ولرو محنت وکړو خواري وکړو نو الله رب العزت وعده کړی دا لا اوزی عمل عامل عمل ضایع کیږي د محنت کوونکی محنت الله نه ضایع کوي الله رب العزت ته خپل مراد درکړي حتا اذا ضاقت عليهم الارض تر دې چې څنګه شو په دې باندې زمکا سره فراخوالینا وضاقت عليهم انفسهم او څنګه شو په دې باندې ساونه ده مطلب دا دی روحونو باندې څنګه شو دی په روحونو شو چمړ شنو خبره وظن الله ملجا من الله او یقین او کو چې نشته زیاده پناه د الله نه مگر دا خوا کې الله د عذاب نه د الله د قهر نه خلاصي ګنو بل طریقه نشته فارغ خوا ته ورشه بس بل طریقه نشته الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا
بیا الله مهرباني وکړه په دې باندې لیتوبو د دې لپاره چې دې توبه وباسي یعنی دې کیفیت ته چا ورسول الله دا د الله مهرباني و ورپسې سي دي ان الله هو التواب حافظ ابن قیم وی هو الاول هو الاخر ثم تاب عليهم ليتوبوا توبې توفیق ورکون کوم سوکته الله دې اول والتواب قبلون کوم سوکته اللہ دے هو الآخر نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے عاشقوں کی انتہا ہو مجھے یاد کیجئے ثم تاب علیہم لیتوبوا یا اللہ میں ربانی اکر پتیبان دے ندے دپارا چلی راو گرجی اللہ تا یقینا اللہ دے توبہ قبل ان کے میں ربان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی لیکن ما بوئی چھ خدا دھا سے غلطی را نو شو چې تر قیامت پورې ولیکل قرآن مجید کې چې کعب دی دا چل کړو کعب دی دا چل کړو تر قیامت به دا زوتیږي وی چې دا آیات راغی کنه چې اتقوا الله وکونوا مع الصادقین غمر علی ختم کو غمر علی ختم کو چې الله موږ ته صادقین او خلکو ته وی چې دې سره ملګری شي وکونوا مع الصادقین دا صادقین په توبه دي کنه توبه صادقه وا ایمان والو ویریږي د الله نه تقوا خو د زړه کیفیت ته دیمه ملاویږي څنګه کونو ما تقوا دین نه دی په دین باندې عمل کول مولانا الیاس رحم الله تعالی فرمایلی وای دین چې د دین وېدا راځي په صحبت خلک غلط شوی دي او په کتاب کې ګوري او په بیان کې ګوري خلک غلط دي سود صحبت نه بدل کړي دین ناراضي سود دیندار په صحبت کې نه ناس شوی د چا په صحبت کې چې کېنا ته اک صفات پر ته منتقل کی دا ستاره مهنت ذریعہ نه وي دا کتابونو ذریعہ نه وي دا صحبت برکت ده قران کریم ویل تقوا ذریعہ د حصول صدا کونوا مع الصادقین یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر است هر پیغمبر بیان پسیم ولدان ندا لائق سید کونین کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اب یہ فرمائل وہ بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں نبی علیہ السلام نے محبت نہ بغیر کہ سوکتی وہ دنیا کے محدث مگر محبت او کما نکتب کی وئی دس علم حدیث تے درس حدیث
حدیث زیاد کی تاکہ تزکیہ نفس والا سبق عجم تردی سر آگئی ضرورت راگئی زکاغی صبر نفی جند آئی لکیفیات پکارو عربو دیتا ضرورت نمحسوس ہو مولانا سندھی ہوئی چھ پا تزکیہ نفس ویسا که پا دی سبق اغی نپوئی چا نه دا کړی دا عجم و شاگردی نو هغې ته دا نه ملاوي دا عجم و شاگردی کی علم حدیث دا عشق سره تعلق اوس ایمان خو محبت دا الله وکنه صحیح ده کنه او محبت دا الله چې دی دا چې ملاویږي دې لپاره څه شرط و کنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع او اتباع بغیر د محبت نه کېدلې بغیر د محبت نه کېدلې نشي نو مقصود محبت الهي او محبت الهي خو دې خپل ځان کې لکیل شته د ځان نه راته لکه نه خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لا یا عمر ایمان لا کامل نه ایمان لا کامل نه عمر سوچو تصوچ عمر نو سوچو چې سوچو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ځان نه راته خوب ځان نه راته خوبی نبی علیہ السلام ته آل آنا یا عمر ولی اول سوچو کو عمر رجل ہو چې دا خو محبت طبعیه دی محبت طبعی خو د هر انسان ځان سره ډیر د بلنا محبت طبعی د هر انسان ځان سره د بلنا څه دی ډیر رابطه کې سوی روغ رنځور پکې پیژنه نو بیا عمر سوچو کو وی چې دا خو یادې محبت عقلی اختیاری چې یو طرف ته زما حکمي او بل طرف ته ساده نفس تقاضاوي ته به چا له ترجیح ورکوې عمر وی چریم نه زه ځان له ترجیح نه ورکوم زه په خواهش پږدم او د ده حکم به څه کوم اخلم نو وی آل آنا یا عمر آل آنا یا عمر دا د تعارض په ټیم کې پته لګي او مسلمان نه دی مسلمان دا ډېر قیمتي دی غوغه که اوس وجوم د پیسې نه خی مسلمان ډیر قیمتي دی د چا په زړه کې چې ایمان نه نو د په زړه کې د الله او د پیغمبر محبت شته نه نه چې نشته خو دې پته لګي د سخت تعارض په ټیم کې پته لګي ثاني ابراهيم الله وي ما خبره کوله یو سړي ما ته وایي چې بس زمون خدا سي نشته او محبت نشته منگا بیکار یو مالدار ہوئی نمار توی چی شیخ و دادا سے چلی چی لکه خبر ما تا کولی چی دادا دوڑی موڑی لگی راغلی نو زمانگ نیر شوی بیاغوی چی نا نشتی و دا سی ما آگا تیم دا نبی اسلام سا شان وی نو دیر خوند ولر کنو ما ورطوی چی چلو اس کو چھوڑ کے آپ کے باپ دادا کا کچھ تذکرہ کریں گے ما ته وی چې دا و پریدو نبی رسول الله دا استاد پلار نیکه تذکرہ بل وګو ډیر مالداري دا پلار نیکه تذکرہ بل لګو
अगर यार छोड़ो मेरे बाप दादा को, पैगंबर अलैहि सलाम का तस्करा चलते रहे यार। ये मोरदे चोदी कतल चता तो स्मोर प्लार नहीं खुआगा तो फ्रीदा शुद्ध चा तस्करा कवा नबी अलैहि सलाम तस्करा होगा स्ता फजल की नबी अलैहि सलाम मिनष्टे मुझमंग ने गफलत राजी सराजी गफलत दा चोयर दा दरूद शरीफ जिक्र कवा दा अल्लाह जिक्र कवा दा रदी दा पारे दा दूड़ी मुड़ी रा नशी ख्वाहिशात के मुझमंग गिरफ्तार नशो गिरफ्तार बनशो वला यरगबु बिअनफुसिहिम अन नफ्सिही ज़ालिका बिअन्नहुम दा जिहाद फजाइल जिक्र की दार देवजना यकीनन दई नरसी की देता जामा उन तंदा वला नसबुन अनस्तड़े वाले यानी पर जिहाद के पहाड़ अमल अल्लाह ने की दर कई कर दी गैर इख्तियारी चीजों ने पागे अल्लाह सदर कई ला युसीबुम नरसी की देता जामा उन तंदा वला नसबुन अनस्तड़े वाले वला मखमसतुन उन लोगा फी सबीलिल्लाह पलार अल्लाह की वला यतउन मौतियन او نزیدی په یو لار باندې اسانه مانه او نزیدی په یو خپل چې بسړی دی کنه نو موت شکنه او نزیدی په یو لار او یا ندلې دی یو زائد دلې دو نه پایمال کوي یو زائد پایمال کولو چې په یو لار روان دي خود کمانه اسانه ولا يطعون موطئا او نزیدی په یو لار یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافر ولا یعنی چې په اولاد دیو کافر به سکیږي تغیظ العدو من الدین دا ذاتمات تغیظ العدو من الدین دشمن خپکول دین دی د دین دشمن خپکول څه شي دی تربورنا یا ځستانه پاتای کې خلاف نو دشمن هغه ځای چې زما خلاف دي د دین دشمن خپا کول چې دا دین دی دا مستقل دی دیني سره نبی علیہ السلام رمل کړو سکړو رمل دای دشمنان غوسه کول پهلوانی کړو په طواف کې دا غي غوسه کول دا د حدیبیه کې د ابو جهل اس بوتلو دا ابو جهل اس دا اوخو قربانای لا د دې لپاره چې کافران غوسه کی کافران ہو سکی مجاہد پلار تیری کی د اسلام فوج او اسلام خدمتگار پلار تیری کی او د اسلام دشمنانو ته په دې تلو سره تکلیف ته نداتلو می عبادت ته او په دې الله مجاهد له څور کوي ثواب ورکوي چې د دین دشمن د توحید دشمن هغه ته خپه کی غوسه کی یغیظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا او نه حاصل د دشمن نه سیزه حاصل ولو معمولی غونته کې سید دشمن نه حاصل کړل په غنیمت کې په دې باندې ولوم الله سور کوي اجر ور مال ما حاصل کو الله به سور کوي اجر خبرګران شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وې تر دې چې لور دې تیرا اوسه خزه دې تیرا اوسه پاغه له الله اجر درکړي لا ينالون من عدو نيلا نه حاصل دشمن نه سیزه حاصل ولو الا كتب لهم مگر لکل کی گئی د پارا پدے باندې نیک عمل ان الله ذا طالب العلم داغه د پاروم دا اجر لري ځکه من خرج فی طلب العلم فهو کی ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیکانو ولا ينفقون نفقه او نه کوي یو خرچه وړاو نه غټه چې څه خرچه کوي ولا يقطعون واديا او نه دې په یو کاند باندې الا كتب لهم او په یو میدان الا كتب لهم مگر لیکل کیږي دی لرا لیزیهم الله دې لپاره چې بدل ورکړي الله دې لرا خستاوي چې کولی چې دا ثوابونه ووري هغه بیا پاتې کیږي هغه جهاد لته کیږي زی جواب ما كان المؤمنون لينفروا كافه یعنی جهاد په عام فرض کفایي دی فرض عین نه دی نو مطلب دا دی چې ټول په ټول تاسو څنګه ته موږي علم د دین ژوندې ساتي چې دا تخم چلیږي تخم سکیږي چلی کټول په ټول لاړ شي اول ته ټول شهیدان شي بیا د پاره خلک څوک تیاري بیا د پاره څوک تیاري د دین دعوت چې چلیږي همیشه د پاره د علمي مراکز مشاړوي علمي مراکز مشاړوي
نو جهاد په عام احوالو کې فرض کفایي نو ځکه ترغیب ورکړه علم ته کا ذکر کې او علم ذکر کې د جهاد او د علم دواړو مقصد یو شاغل احیاء دین او غلبه دین په جهاد کې تحریف او په علم کې جهاد دې کار دې طوعا ادا کا دا مستقل جهاد دے نبی علیہ السلام تم ویلی قرآن تم مستقل جهاد دے دا همونگا احساس کم طرح کی شکار کی گو ہر وقت طالب العلم یہ سیاسی رو رہا زما پدی تنقید چچا پکی کیسٹ کی خود داغرے جینے بس جینے قوت انفعالی پکی انتہائی زیادہ تھے دیر ویڈیو نوم متاثر کی گی دیر پوٹوسپیٹ نوم متاثر کی گی دا بینو با کتاب نوم متاثر کی گی او دیر گیرخریل نوم سکی گی متاثر کی گی دار سندے متاثر کی گی دا یو جذباتی بیان نوم نے متاثر کی گی دا یو خوگ آواز نم نے متاثر کی گی دا غلط چیز دے دا غلط چیز دے تو دا کار مکوا تو طلب لراوتے دا مور غدار کے گا ما دا رور مغدار کے گا دا پلار مغدار کے گا تالا چی پیسی در کی پا طلب دا علم در کے
استاد مغدار کېږي د ادارې مغدار کېږي د ادارې هم چې کم میشن دی اکا چلاو او چې د استاد هم کم خبره د اکا من او د طلب د علم دیل راوتلی تر دور حدیث نه تر تخصص پورې ارمان ورېجاو سم علم قسم اته کاله لس کاله پرې دوام خو سم ځان وکړو چې ته چې داسې سترګې پټې کې چې تا ته پته چې زه مولا یم او دا چې زه به بیا فارغ شم نو بیا به پړاوم نو چې 15 کاله تدریس وکړم بیا به زه مولا کېږم زمونږ علم د دین د خدمت د پاره نه زمونږ علم تدریس لري تدریس له چې کوي نو بس سړی اورا پرېدا بیا پس د هغې نه چې فارغ شي بیا به نوټونه ګوري او شرخې به ګوري او بیا به کیسټې اوري بیا به تدریس کوي بیا به مولا کېږي نن موږ فن وایو موږ ته فن نه دی یار نحو وایو نحو نه دی یار صرف وایو صرف نه دی یار فلسفه وایو نه دی یار دې پلا منطق وایو پته نشته صرف کتاب کې وایي کتاب کې بند کړ نه دا ځان سره ذهن کې کا مولانا شمس الحق افغاني رحم الله تعالی باندې طالبانو شکایت وکړو چې دې کتاب نه ګوري هغه ته د علم دیوبند محتمم وي وېستو کتاب نه ګوري هغه ته دې کې ستاسو کار دی کتلو کما سبق غلط ویلی یا مارا طالب وقت ضایع کړی هغه اعتراض کاوه قتل نه قتل زما خپل کار دی ګورم خو ته وایې چې ما سبق غلط ویلی هغې ورته بس کار څه دی خو سبا ستا د ګنټې د لاندې سبق دی هلته به یو سبق خو ګنټې کې نیچې دا به ګرانو هغې ته به ټول استادان کېناستل د استاد امتحان به چې هغه به کېناست هغه به سبق وي او هغې به اورېده چې دی غلط وي که ټیک وي مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خپل معمول مطابق سبق ته کېناست د هغه وی قانون دا چې هغه به داسې سرکته وي طالبان به برابر شنوي به ہیں بھائی پڑھ طالب ته وی ہاں بھائی پڑھ عبارت شروع کړ هغه به عبارت شروع کوي په دغه ورځ د سره چغمنی وه که صدرا وه د دې سبق و هغه ورته ووایي چې ستا سبق دی د یو ملا نوم ټول ناستي دی بیا د سر کټه کړی دی عبارت ته نه ګوري داسې ډډی لګولو چې شاه بھائی پڑھ چې هغه ځای شروع کو به طالب دی سبق واغست او شروع شکته نه ګوري او ټول سبق مستقل وي زبردست سبق وي هغه استادانو ته داسې ناستي داسې ګوري دا دې څه وایي دا څنګه سبق دی هغوی حیران دي یا محترم صاحب داسې وګوري چې ہاں بھائی کچھ اعتراض صاحب طلبا کا کچھ مسئلہ وچا سویلے شو کسی پہ کی پریخودنی نو کہ بھائی ہمیں مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اکابر کے علوم کو گونٹ گونٹ کے پیا ہے یہ زمان سے کندر مطالعہ تاجت نشتے یہ منگ سکلی دی دا علوم منگ سکلی دی دیتی تا ساجت سڑے با کتاب گوری دا لام خبرہ پیسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل میں چچ کے بخاری ختم میں قاضی شمس الدین رحمہ اللہ راغل و پینڈا شیخ صاحب وی دی ختمو کو پگاڑی کی دوارا کے ناستل وی روان دی نو پینڈا شیخ صاحب رحمہ اللہ سره دا فتح الباری ہوا داغی کی فتح الباری ہوا گاڑی کی میں قاضی سے بتاوئی چی مولانا یہ کیا پڑی ہے بغورته چې فتح الباری پیچی کس لیے بغورته چې دا زه بخاری پڑھاو مانتا زه بیان میں لړ شم نو ما سره مطالعه ټیم نه نو گاڑی کې څه کوم مطالعه کوم بغورته چې اگر فتح الباری نہ ملے یا گاڑی میں مطالعہ کا وقت نہ ملے پھر سبق کی چھٹی ہوگی کیا مطلب پیچھے ہاں بھائی اپنا فتح الباری لے لو کل سبق کیا ہے
कल आपका सबक किधर से है? ये पेंडा से बताओ लंकी से न सबा सबक वैसे अच्छा सुनो यो टूल सबक होता हुई इख्तिलाफ होता हुई दलाइल होता हुई बाबू ने होता बराबर का खुलासा होता मिला कि ये ले लो कल पढ़ाओ छोड़ो ये बथलवारी को वे मुंग हैरान हूं कि 10 सबला लकाई शमसुद्दीन से रहना शुरू लियतफक्कहू फिद्दीन नीम मुला खतरा ईमान मंग तालिबान दुमरा कोन तक इलम कड़ी और बया मंग खपल नजरिया जोड़ो खपल सोच जोड़ो जता सोच जोड़ो मीस में जोड़ो तलब दे लमो का बस तो तलब लरा वतले लियतफक्कहू फिद्दीन दाद शपे दाद बनी में बची दी दारे और द पिशमनी टेम दे और मेहराब दे कुरान मजिद दे जमा दर की इस गरजम निश्ते से कम पलदे पर मान दे सोख तपोस पे इस तपोस में जमान न कही खुद दरबाने खपा कहीगा और कुरान मजिद तक के दे चलिए तफक्कहू फिद्दीन बस तफक्कुह का जान से कम दनो बराबर का इल्म बांधो जान दे पे इल्म बराबर को खपल फैसला होगा मजमा मना मदबल मना से कम जाए की दिन जरूरत थे और कम जाए के इस्लाम जरूरत थे आग जाए की खिदमत होकर आग जाए की खिदमत होकर दी चाहो माना जा खपल खपल प्लार से खपल हो माना खुद से दूमरा खुशी से प्लार की दो खुशी करना तो प्लार की दो नमक की मैं प्लार कीगा मंग प्लार की दो नमक की प्लारान शिवियो दा नुकसान ने ले तफक्कहू लतरा वतले तामन सब तलब दे इल्म ने दी वजह मंग मदरसे खराब करी न मानलो दलासा जमुंग द वजना मदरसो ته مسلې شو زمونږ د وجنه هغه مور او پلار ته مسلې شو زمونږ د وجنه روڼه خويندې در بدر شو غپ نه لګوم درته ډېر مسلې دا مونږ د خپل خود سره د لاسه کو خود سره پری دي علم لرا وتلی علم وکړي او علم نه خلق مو متنفره کوي او علم ته بد مګوري دا د قران او د حدیث فقه وصول دار څه صحیح ځکه او د تفقه په درجه ځکه چې تفقه په درجه د ذکر استام سب بشری لينذروا قومهم او چې دا نوي نو ليذلوا قومهم علم به د زلال سبب ګرځي بیا د گمراهۍ سبب ګرځي بدا خو من کوونه چې چرته دی یو حاذق سړی اومنو خو لکه خپل اومنه خو دوره کچې د خپل د ځان نه منلو شي دا نه چې تر په سیټ باندې دا نه چې ته د ویډیو باندې او دا نه چې ته د ګیرخريلي باندې ته د منداړو باندې ارث په ستر رواني بیا د تاسو ژوند شي بیا زموږ نه مانی بیا د خولي عالم ولې نه مانی د بل غ شیخ ولې نه مانی دا غینه بیا پس کې خدي خدا د جذبات او مسله د خواهشات مسله چې ستا کوم د خواهشي کوم د جذبې اکا کوي او د منلو ماده ځان کې نه پیدا کوي دا ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم ولنوزي دهار يوي غټ ډلې ناستا سنا منهم د دینا طائفه یو ټوله دا دورو شي طالبان چې دا ته کته دا چې ګوچت کړل هله ګوچت دا طائفه هم نه ده د طائفي اقل چې کمدان او غيو دي خبر واحد د پردا د لیکي چې د طائفي د اقل د طائفي څه دي یو دي دا طالبان ته د سوچت کړل یا و سره پنځپیر دا مکا دا سوچت کړل وی شاو داسي اده صوبه سرحد په دې کلو تقسیم کا په کلی بسې به یو ورسای په کلی بسې به یو ورسای په ځنې ځلې به هم پاتې دا غي باړو طالب ني دا استاد په دې ډېر ښکاری چې دا دې ځای کې دومره شي نظر کوي د خدای بنده دومره زر د نظر کېږي دی دا د سکولیان چې د نظر نه کوي دومره شي دي اره دغه سکول نه د میګاتون په شان راوځي د سولو نه د میګاتون په شان راوځي هغه چې د نظر نه کړ زموږ د سودي دوه دي بیا دور راغلي دا شي دا طلب تقسیم کا هیڅ شي او بیا الله دې موږ معاف کړي خدای پاک دې ټول چې کمونو موږ قابلانو ګرځي ولکه په سوونو فارغ شي او چې تدریس پکې ګوري بیا پکې نه 100 من الابل لا تجد فيها راحله سلو خانه د سورلای پکې یو
بیا ول تدریس ني د کار په پکې نه د مهنت په پکې نه څوک بیا دوبۍ ته ځي څوک سعودي ته ځي او څوک د برودانو گاډي خرڅي او څوک د کپړو کې کچو نه کوي هغه بیا خرڅي علم د کار خو پکې نه دا مهنت ضروری دی تفقه نشته بس بیا څوک په یو پل رواني څوک بل پل لیتفقهوا فی الدین د دې لپاره چې دوی ښه پوهه حاصله کړي فقه هم ښه پوهه یعنی سیز حقیقت ته ویل کېږي فقه یو علم دی او فقه دی یو سیز حقیقت باندې ځان پوهه کول او بیا باب تفاعل چې دی دې کې دوه خبرې دي یو مبالغه ده ښه پوهه کول دویم تفقه کې تکلف مشقت ته وږي مطلب په دې کې ډېر مشقت راځي په دې ځان چې ښه پوهه کوي په دې کې څه راځي مشقت راځي مشقت په دې کې راځي او فی الدین ویل لا تفقهوا فی النحو نه ویل نحو خو ذریعہ ده چې سوره خواري مونږ په نحو کې کو دور مونږ په حدیثو کې کړی ده چې سوره مونږ په صرف کې کو په یاد زوتو دور مونږ ته په حدیثو باندې ځان کړول دي دور مونږ په قران باندې ځان کړول دي چې مونږ په قران باندې ځانو کړو مهنت یادول هغه نشته وورو تیریږي بس او تفقه بغیر د عمل نه او تفقه فقه شامی بیا وګوره سوار الفقه سجیه له فقيه چاته ویل کیږي چې فقه دغه کیفیت شي او فقيه چاته ویل شي حسن بصری رحمه الله تعالی فرمایلی دي الزاهد فی الدنيا والراغب فی الاخره د دنیا نه مور په آخرت مین دا لوی کار دی چې من خدا من مختصر کړی دی اصل کې نو موږ ردینه ځکه مطمئن نه یو ته د علماء حالات علم سره ګوره خیر دی دا یو کار کوا چې خارجي مطالعه کوي د هغه کتاب کوا چې ستا د علم عمل او د علمی خدمت ته شوق پیدا کوي دا ګوره چې کوم کتاب دې دغه نه متنفره کوي د علم نه اړ ګورم طالبې کې به ګورم چې د علم نه متنفره کوي ته دا وګوره چې تا علم ته شوق پیدا کی او ستاسو علمی خدمت ته پیدا کی شوق پیدا کی بیا لږ د علماء حالات وګوره چې عالم شنو سیکړي دي بیا تنر شاغه وکړو بیا تاسو وامه او کتاب خپل کار ته سپکو کتل نو زبر انعام دی دا خو موږ علم پیژندل نه دي او د علم خدمت موږ پیژندل نه دي نو موږ ځکه د علم کار سپک کاری دا سړي مدرسې کې په پور باندې کو راکاږي دا وې دین خدمت دا وې دین خدمت دا دین خدمت نه دا ټول د دین خدمت د کم نه ژوند کی موږ یو ملګری کال کې تلو واپس راغی خال کې موږ په کال هغه موږ خال کې هغه فارغ شو موږ سره مخکې سبقونو کې ملګری هغه محترم صاحب دی الله غریق رحمت کې غل راغی کال نه واپس راغی نو استاد لخر علی راغل کنه سبقونه ویلي چې لږ زر عالم محترم صاحب غفیم ډیر او غال مولوی صاحب هم ډیر غفی دي هغه سره غب شپ شروع کو نو هغه خدای دې خپل انداز کې غپ لگاو محترم صاحب خو به شاټ کېده لگا خو لږ څه خبره شاټ شکل کله به بالکل نه شاټ کېدو کله به بس ډایرکټ شاټ هغه سره اوس خبرې کولې هغه ملګرو سره غپ لګي ګوره جی دعوت هم الحسنات ته کنه هغه غپ وسره لګو کنه زه خو کال ته ما وی خسنګا کال تیر کو ډیر مینه سره وکړه بیا هغه سره غپ لګوي ګوره مفهم صاحب دعوت هم الحسنات ته او تاسو لکه داسې وغنه کوي او سره خپل بس مفهم صاحب ډایرکټ پاره تاسو بس یو زیمه یو هغه یو مفهم صاحب بل څوک نشته مفهم صاحب وته وي چې دعوت ام الحسنات تنه د مور د دقشان بچی راړي وی دقشان دی راړي د مور بچی کنه وی دی لري غفتار نه پکار د علم ابو الحسنات هغه له کو پوښو هغه ته باندې دی په دې په دې نمبر د گزار دی ما ته مې مختم څه تاسو وینا مې نه هغه موږ له زوبل پر چې مې درادې په لګېږي کار خرابو انو علم ابو الحسنات دینه ټول تقاضی ژوندې کی کل فرقه منهم طائفه
یو ټوله لیتفقهوا فی الدین د دې لپاره چې دی سمجھ بوجھ حاصل کی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. محدثین ذکر کوي یو څو کسان دي چې هغه لکه عام خلک دا نشي ویلی چې زما په باره کې د الله د خیر اراده ده که د شر اراده ده. د الله د خیر اراده ده که د شر اراده ده. خو یو د ایمان حالت کې مصیبت زده چې د ایمان په حالت کې هغه ته څه ورسېدو تکلیف ورسېدو نو د ده باره کې الله د خیر اراده کړې ده. او دویم طالب العلم چې الله رب العزت د علم دین د کوی دپاره څه کړ منتخب کو نو د ده په باره کې الله یقیني د خیر اراده کړې ده. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. لکه حدیث کې یو راځي ضعیف ته خو زو پکشته چې الله رب العزت د قیامت په ورځ عالم ته وایي وی دا دیم کړي دا دیم کړي دا دیم کړي. عالم به پوه شي چې زما د هلاکت دپاره دا کافي دي. بیا الله رب العزت په ورته وایي چې انی لم اضع العلم فیکم لیعذبکم. ما تاسو له چې دا علم درکوم ما دا عذاب له نو درکړی. اذهبوا قد غفرت لكم. زي ما معاف کړي چې علم الله رب العزت ته قرآن ته کېنولې په تا باندې الله د شر اراده کړې ده چې ستا علم بدي شي ستا علم بدي شي او ستا د علم سبق بدي شي په دې باندې ځان صرف که ځان ویلي که الله رب العزت درکړې ده څوک چې اراده وکړي الله رب العزت په ده باندې د خیر د رسولو یفقهه فی الدین. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین. د دې لپاره چې ځان کنه فی استغراق دی یو دین زکول دی یو دفاع دین زکول دی او بل احیاء دین زکول دی. ذکر علم مقصد احیاء دین دا لیحیی بالاسلام. حدیث سے کنا لیحیی حسن بصری حدیث کے مشکات کے حسن بصری مرسلات انہوں نے بلاغاتی ویل دی من ماتا وهو يطلب العلم صحیح ہے کنا لیحیی به الاسلام وبینه وبین النبیین درجه واحد. یو سړی مړ شو او د علم حاصلو دې دپاره علم حاصلو لیحیی به الاسلام چې د اسلام کې ژوندی د اسلام کې ژوندی کړي نو د ده او د پیغمبرانو په منځ کې یوه درجه ده لیحیی به لیحیی به الاسلام. احیا چې دا مخکې موت غواړي که نه غواړي ژوندی څوک ژوندی کوي که مړ ژوندی کوي. معلومیږي دا چې اسلام به د عمل نه لرې کېږي بیا به دا څه ژوندی کوي بیا به دا څه کوي د علم دپاره علم د دې دپاره دی چې لیحیی به الاسلام. العلم حیات علم ژوند دی. علم څه شی ژوند دی چې علم ژوند دی او دې باندې به ته احیا د اسلام کوي. دا فی دین کې دا ټولې خبرې دي د دور مطابق تقاضا هم وپېژنم چې زما څه د فی دین دا مطلب ولینذروا قومهم. نو د دین د ترقۍ لپاره به علم حاصلوي دا نه چې لیتفقهوا فی الدیمقراطیه چې دوی چې کمونو تفقه وکړي په ډیموکراسۍ کې چې دا رانیتوب به څنګه واقعو او ولینذروا قومهم ولینضلوا قومهم چې خلک به د اسلام نه څنګه اړوي. دې لپاره به علم نه کوي چې خلک به اسلام نه څنګه اړو نه خلک به اسلام ته بیدارو څنګه انذار بیداری نه ولینذروا او دې لپاره چې دې خبردار کړي راویښ کړي دا خپل قوم څه کړي راویښ کړي دا ستا کار دی که نه مړه ولینذروا قومهم. الله نه د طالبۍ ټیم هم الله ستا لپاره منتخب کړی دی لیتفقهوا فی الدین او پس د فراغت نه د کار منتخب کړی دی انذار لینذروا قومهم. دا پیغمبري منصب نه دی ان انذر الناس لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. طالبه کې مشیخي خیر دی دې کې یوز ګرا نشته چې طالبه کې اذا رجعوا مطلب چې کله د تفقه نه فارغ شي چې خپوه شي نو بیا وایي ویږي نه خراب دې جوړ کړی غلط ترجمه یې غايو. اذا رجعوا الیهم چې کله دی واپس شي الیهم دې تعالی علم یعذرون د دې لپاره چې دی ویریږي دا خلق را بیدار شي احتیاط وکړي. اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم بیا ترغیب الى القتال او چې کله جنگ شو او موقع د جنگ رااله
شروع به د کم ځای نه کوي یلونکم من الکفار چې کم نږدې وي نږدې د رغبې په لحاظ سره دي او که نږدې د حکم په لحاظ سره دي دا نږدې مراد دی د رغبې په لحاظ سره نه دا مراد دی د حکم په لحاظ سره چې کم ته ښه متوجه نو بس حق باندې ورکړه چې کم ته ښه متوجه لکه نبی علیہ السلام د مکې مدینې سره نږدې چې دي نو هغوی سره وعده کوي او مکې والا سسته کوي او تللي یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه او دې مومي په تاسو کې سختوالی او پوه شئ چې یقینا لاره سره د متقیانو مدد په متقیانو سره کېږي وایذا فاما الذین فاذا ما انزل السوره دا بیا اول زیر او بشارت ذکر کوي او بیا زورنا باور کې چې نازل کړی شو سورۃ ځنه دي نام سوږي جوړي ايكم زادت ایمانا کم یو بتاسو کې زیات کدل دي سورۃ ایمان دي سورۃ ول ایمان زیات زادت هذه ایمانا فاما الذين ارجع کسان دي چې ایمان راوړل زیات دي دا سورۃ دی لره ایمان هغه به ایمانی ترقی راځي وهم یستبشرون او دې خوشاله کیږي چې په قرآن خوشحالیږي هغه ایماندار وهم یستبشرون واما الذین ارجع کسان دي چې بزرګونو دې کې بیماری ده فزادتهم رجسا زیات کی دا صورت دی لاره کړم سره د زوړګان دا یعنی د دې صورت نو انکار وکړي مخکې د نور نه کړو د بل نیم څوک انکار وکړو قوم کافرون او دې په حالت کفر کې او لا يرون وما هم رشدي او بعد دې په حالت کفر کې خاتمه په کفر شي او لا يرون ان مرجي انهم يفتنون في كل عام یقینا مخکې ویلو کله الله رب العزت د دای سره حالات هم څه کوي راولي حالات راولي لکه کله حالات هغه رسول شي حالات څه شي رسول شي د رسول کارو کی الله رب العزت هم ګناګارو باندې په منافقانو حالات راولي چې شو بس یعنی د حالاتو د وجه را بیدار شي اولا يرون ان ګوري انهم یقینا یفتنون فی کل عام دای څنګه شي تکلیف کې امتحان کې ورزول شي یعنی تکلیفونه به راشي مالی او بدني تکلیف یو قانونا امتحان کې ورزول شي بهر کال کې یو ځل یاد وځلا ثم لا يتوبون بیا دې سنو بس توبه نو باسي یعنی او چې اخیر راځي او سیلاب یو ځای کې کیږي راځي ګرمي راځي په شکل خدای خیر چې کوم ځای بدرس کې نو یو ځای کې سیلاب راغلی یا په کال کې ځل زلزلہ شي راشي او بیا بالکل سوچو سره نه پیدا کی دا رسو توبه نه وباسي بلا مې ذکرون هغه دې نصیحت قبلې کله دې نشي کله فرشي چې څنګهونیا شي نو موږ ورتي څنګهونیا دا درګانو سره بلا مې ذکرون کیس دې شي او بیا دې نصیحت قبلې وایذا ما انزل سورۃ افان کې نازل کړي شو سورۃ یعنی په حکم د جهاد د دې مطابق نظر بعضو الى بعض او ګوري دې نظر وتا د قرآن باورېدو باندې څنګه باندې چې بیانې کې یو بل تو ګوري هل یراکم من احد باندې سترګو کې وي هل یراکم مخلق نو وي سبق په مخلق خبرې نه کی ناګي کې یو بل تو ګوري یو ګوري دا داسې سترګو نو بس را پاسي روان شي دا د سترګو خبرې دي په دې باندې ځینې خلک پوهېږي په سترګو کې راته ویلو حال یراکم من احد آرګي تاسو له یو تن ثم انصرفون بیا روان شي صرف الله قلوبهم اړولي دی الله زړونه دی بیا نام د دیو جنا چې یقینا یو قوم نه ته خبرې په حقیقت پوهېږي نه لا يبقون نه پوهېږي دی لقد جاءكم رسول من انفسكم ترغیب اطاعت نبی علیہ السلام تا جهاد د دې لپاره چې رسالت مضبوط شي او رسالت او جهاد دې لپاره چې توحید مضبوط شي دواړه مسئله راځي لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغله تاسو پیغمبر من انفسكم تاسو د جنسنا باندې موږ سورہ ال عمران کې کړي من انفسكم یو کړو عزیز علیه د پیغمبر صفاتونه
عزیزن علیہ گران لگی پدبانے آغا چه تکلیف کی غرزی تاثلا پیغمبر ظاہری تکلیف تا دمرا نگوری پیغمبر روحانی تکلیف تا گوری نوچه کم چیز تاسو تکلیف کیے چی او تاسو روحانی تکلیف رسی باغیر استخط او پیغمبر دو آخرت تکلیف تا گوری دو دنیا تکلیف تا عزیزن علیہ گران لگی پدبانے آغا آنتم چه تکلیف کی غرزی تاسو حریصن علیکم یہ رسناک پا فائدہ تاسو تاسو وصل فائدہ رسی سخت رسناک کی حریصن علیکم یہ رسناک پا فائدہ تاسو لبی وجنا عالم وارث دا پیغمبر دے نوچه طالب سرائی طالب ہو آغا سرائی صفتون نیر آگلی لے و بیا طالب سرائی غداری چه طالب لکم شے نقصانی آبے وطاونوانی لے وطاونوانی او د طالب په فائدہ کې هیرو شنو مولانا سیندی رحم الله تعالی فرمایلی دي وی دا هغه استاد طالبان نه کامیابیږي چې د کم په ذهن کې دا نوي چې دا طالب د زمانه بهتر شي ونه شو چې کم تا استاد ذهن کې دا نوي او داغه فکر دا نوي چې دا طالب د زمانه څه شي بهتر شي وی داغه طالب داغه استاد طالبان نه کوي حریص علیه سخت ہی رسے دے تاسو په فائدہ باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایماندار نرمی کون کے مہربان کافر مبارک خو چې ول یجدو فیکم غلظه د منافقان مبارک وغلظ علیہم د مؤمنان مبارک فبما رحمت من الله لنت لهم بالمؤمنین رؤوف رحماء بینهم اذلة علی المؤمنین بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایماندارو نرمی کون کے مہربان فین تولو کدی واوڑے دل او نمانین فقل ورطوا حسبی اللہ مالا اللہ پورا دے کتا سورا دی کدر دے مالا اللہ پورا دے لا الہ الا ہم بس اکا مالا کافی دے انت حسبی انت کافی لے صغیر کن انیس القلب وقتیم لی بخیر مولانا رومی مصنوی پدی تک اخلاص کردے انت حسبی انت کافی لے صغیر ترال پورے بلی چاہتا جت نشتے کن انیس القلب وقت لی بخیر زمان ازر محبوب شاہ اعمال خاتمہ پا خیرو کا لا الہ الا ہو نشتر لائق دبندگا بید دینا الجہاد لحاظ المسئلہ جہاد دیلو آغا اللہ بانے زدان سپارم آغا اللہ دے مالک دار شلوے تربیت کا ان کے انتظام چلو ان کے دلوے بادشاہ آغا اللہ دے مالک دار شلوے صورت کے سلور حصی ہوئی